أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم صدقت يا رب العالمين. مخ کی صورت کې الله رب العزت او فرمایل انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم، وای موږ په دې باندې قدرت لرو چې د دې خلکو په ځای باندې نور خلک راولو. او په دې صورت کې د هغې یو مثل دی چې الله رب العزت فرمای چې کله د نوح علیه السلام قوم د خپل پیغمبر خبره ونه منله، نو الله رب العزت په عذاب راوستو، د هغې په ځای بل قوم راوستو، هغه قوم ختم کو بل قوم راوستو. نو دې کې هغه مثال دی، دا ربط او تعلق دی د دې صورت او د تیر صورت. بیا دې صورت نه مخکې اویا صورتونه را نازل شوي دي، او دا صورت په مکه معظمه کې را نازل شوي دي، او د سورة النحل نه پس را نازل شوي دي. سورة النحل نه پس نو دې کې جوړو خبره ده چې څنګه ګوره نحل کې دا څنګه ده مچې چې د شاتو د مچو عجیبه اتفاق وي، نو که دکه شان د خلکو د الله وحدانیت ومانو، د مسلمانانو اتحاد او اتفاق په صورت نوح کې درته وایي، نو دې مسلمان ته هیڅ کوم نقصان نشي رسولی. نو دا صورت نوح دی، او دعوه د دې صورت چې تخویف څه شي دی؟ تخویف دی دنیاوي او اخروي. هلکه د دنیا تعالی یره درکوي چې که سم نه شوې نو څنګه مې د نوح علیه السلام په قوم باندې عذاب راوستو، داسې په تا باندې بیا عذاب راولم. الله دې بچ کړي. نو الله فرمایي انا یقینا منګه ارسلنا رالیږلیو نوحا سیدنا نوح علیه السلام لره الى قومه خپل قوم ته. نوح علیه السلام چا ته پیغمبر رالیږلیو؟ خپل قوم ته. ان د پدې مسله باندې انذر قومکا چې تنبیه ورکا قوم خپل لره من قبل وړاندې د دې نه ان یأتیهم چې راشي دوی ته عذاب علیم، عذاب دردناک. چې دې ته عذاب دردناک راشي، عذاب داسې راشي چې دې پکې ودردېږي، د هغې نه مخکې دې ته دې ویروه د دې خبرې نه ویره. هغه څه شی دی؟ نو هغه اوس دې ته بیان د نوح علیه السلام ویلی چې د کوم بیان کړی هغه دا دی. قال او فرمایل نوح علیه السلام یا قومی، دا بیان نه غری تقریر دا غری یا قومی اے قوم زما، یا قومی چې کله راشي نو دا اصل کې یا قومی اے زما قومه، انی لکم یقینا زستاسو د پاره نذیر مبین، ویر ورکوونکي ښکاره یم، زه ستاسو د پاره تنبیه ورکوونکي ظاهر یم، ویر ورکوونکي ښکاره یم. ای هغه څه خبره ده؟ لومبنی نمبر ان اعبدوا الله، چې بندګي وکړئ د چا؟ د الله رب العزت. لا اله الا الله وایئ، د بل چا بندگان مه جوړوئ، خالص ته چا بندگان جوړ شي؟ الله رب العزت. بل چا ته سجدې مه لګوئ، سجده چا ته ولګوئ؟ الله ته. د بل چا نه مددونه مه غواړئ، وایئ المدد یا الله، د الله نه مدد وغواړئ. الله هم دې عقیده مضبوطه کړي. نو ان اعبدوا الله، بندگیو کې د الله رب العزت، واتقوه، ضمیر راجع دی الله ته، او یریږي خالص دغه الله نه، د چا نه ویریږي؟ د الله رب العزت نه. واطیعون اصل کې دی واطیعونی. دې ذکر ډاکټر اسرار سے وی الله دې قبر د انواراتو نه ډک کړي. هغه وی چې ګوره دا هغه خپل یعنی دا هغه ورته یو ذهني پروګرام وایا یا دا هغه یو رائے ورته وایا. هغه وی چې ګوره د نبی او د رسول دا یو پرګدام وی چې نبی خلکو ته وی چې تاسو تابعداري وکړئ د شریعت، تاسو تابعداري وکړئ د کتاب د دې، او پیغمبر رسول چې هغه ډایرکټ په ډایرکټ ورته وی چې د الله تابعداري وکړئ او زما تابعداري وکړئ، د الله تابعداري وکړئ، او ځکه چې هغه ته د شریعت احکامات متوجي وي ډایرکټ په ډایرکټ. او بلا خبره دارا چې ورته وایي چې زما تابعداري وکړئ، نو مطلب دا دی چې د بل چا لارې د بوتانو موتانو مخ بلوي. یغفر لکم، بخنه به وکړي دغه چې د پیغمبر ومني،
ګوره حدیث کې راځي من اطاعنی فقد اطاع الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چا چې زما تابعداري وکړه نو د په یقینا د چا تابعداري وکړه د الله رب العزت. من اطاعنی فقد اطاع الله. چا چې زما تابعداري وکړه د چا تابعداري وکړه د الله رب العزت. نو یغفر لكم. نو اوس دې ورته وی نوح علیه السلام فرمایي دا دغه وخت پورې علماء لیکلي چې بت پرستی نه و د آدم علیه السلام نه والا تر نوح علیه السلام پورې بت پرستی نه و. مفسرین وی د په قوم کې ډومبني بت پرستی شروع شوی و. د دې نه مخکې نور ګناهونه او قتل شوی دی نور څه شوی نور څه خو بت پرستی نه و. نو دی ورته وی د الله نه ویریږي زما تابعداري وکړي نو بدله بار داسې ملو شي. یغفر لکم بخنه به وکړي تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو ویؤخرکم او واپس به کړي تاسو الی اجل مسمى هغه نیټې معلومې ته یا مؤخر به کړي تاسو. مؤخر به معنا برکت به واچي تاسو لره په زندګو کې الی اجل مسمى تر هغه نیټې معلومه پورې نو یو اخرکم واپس بکړي تاسو لره. ان اجل الله یقینا نیټه د الله رب العزت اذا جاء په هغه وخت کې چې راشي لا یؤخرون نرستو کیږي. لو کنتم تعلمون که چرته تاسو پوهیږئ چې دا چا نیټه پوره شي پلار یې موجود وي څوک غواړي پلار دا غواړي چې زما زوی دې وفات شي نه که هر څومره د ده ورسره نه لګي د ده خو دې دا نه غواړي چې زما دا زوی زما تر مخې وفات شي. دغه شان چې دی زوی چې دی هغه کار څومره پلار سره نه لګي د مور سره نه لګي بل څه خو چې د مور درد د پلار درد دې نه برداشت کیږي دغه شان د کور والا درد وغیرہ. نو الله رب العزت فرمایي خو چې کله نیټه پوره شي نو بیا د مور او پلار ورته ګوري دغه بچی چې دی پلار ته ګوري بلکې خبرم دې نشي اکثره دغه شان چې دی نو هغه یعنی ساتي ودی او دې ته پتم نه نو داسیم کیږي کله نه کړه او بلکې اوس ظاهر زمانه یو نه دغه چې وایي غالبا امام صادق سے وی رحمه الله هغه وی چې یو نه خدا دا چې مرګونه بناسابش نو خبره دا سي الله فرمایي زاجا هر کله چې راشي لا یؤخرون دانټا نورستو کیږي. لو کنتم تعلمون که چرته تاسو په دې باندې وایي الله وی قال ربي نو چې کله ربي راشي دا فاصل کی یا ربي یا چې دینو دا د منادا د بارانه دا او باهره کې یا چې ځان ته پر راځي دا ضمیر د متکلم دی انو دوی ربي نو یا ربي زما ربا سیویا زما ربا نو تم چې आवाज کې الله رب العزت تنو الله خوشاليږي یا ارحم الراحمین وایا یا رب العالمین وایا سیدا. نو قال نوح علیہ السلام ربی زما ربا انی یقینا دعوت ما دعوت ورگو قوم خپل لا لیلا و نهارا شپه ورځ یو وعظ وی او یو چې دعوت وینو د دعوت لپاره ټیم متعین نه دی بس حکمت عمله ته ګورا چې کوم وخت مناسب وي ته دعوت ورکول شي. خدا موږ چې کو دا عموما واعظ او نصیحت وي دا چې من کو عموما واعظ او نصیحت وي نو په دې باندې خلک ډیر تنګول نه پکار. واعظ او نصیحت هغه چې دی مثال پتاو دا مونږ چې لګیایو چې لګا تا چې دین مونږ کوا ته دا کوا یا یو کس کینو چې ته دا شی مکوا دغه کوا دا مکوا یا چاته لګیایو یو نیکه طرف ته راړو وغیرہ دې ته واعظ او نصیحت ویل شي. نو دا چې دې دا په محدوده پیمانه باندې بیا پکار دي د لپاره خاص کر بیا روایتو کې راځي مشکات شریف کې خرازي چې تر دریو نه زیاتو پورې چې دې گنجائش هم صحابو نه دي پرې او نو دروس چې کوم دي درسونه یا چې کوم دعوت نو دای د لپاره ټیم متعین نه خدا واعظ او نصیحت هغه د لپاره ټیم چې دینو د دې وجه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته یو صحابین خطو یو شاګرد چې ماته دا راته خو د ټوله رزواس کوا روزانه کوا دا نغه ورته وي
محافظ الصامت نو مطلب یې دا دی چې بس موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه یو کړی چې گویا موږ یې په خپل هغه واز او نصیحت باندې تنګ کړي یو، په خپل واز او نصیحت باندې تنګ کړي، موږ یې داسې نه یو ګرځو. نو اوس تا په ایمان ووایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واز او نصیحت باندې ولې صحابه تنګېده؟ نه، هغه عاشقانو. خو دا د امت ته تعلیم دی، د خلکو ته تعلیم دی چې تاسو به داسې نه کوئ. نو د دې وجې فرمایي انی دعوتو یقینا ما دعوت ورکړه دې قوم لره، قوم خپل لره لیلا و نهارا شپه او ورځې، فلم یزدهم نو ما زیات نه کړه دې لره. ما به دعوت ورکوو خو زیات مې نه کړه دې لره، دعایي زیات نه کړه دوی لره، هغه بلنې زما دعوت زما الا فرارا مگر تیښته. هلکه زه چې ورته څومره ویم چې د الله وحدانیت ومنې نو چې دې ما ویني تښتي، زه چې ورته څومره ویم چې زما تابعداري وکړې نو دې نور هم نافرماني کې اوس به راشي. نو وایي زما دعوت وله زیات نه کړه مګر څه وله زیات کړو؟ تیښته. و انی او یقینا زه کلما هر کله دعوتهم چې دعوت ورکم دیو ته، چې کله دې ته وویم چې الله طرف ته راشه، چا طرف ته راشه؟ الله طرف ته راشه، نو لتغفر لهم د پاره دې چې بخښنه وکړي تاسو ته. نو دا داسې حرامیانو جعلو کی دي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې، چې نوح علیه السلام به دعوت ورکړو نو دیو په غوږونو کې داسې کلکې ګوتې ورکړي چې ستا خبره لا اله الا الله مونږ ونرو، څه ونرو؟ لا اله الا الله. سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو. دا داسې نه دی، داسې نه دی چې دا موږ چې کلمه وایو بس دا په اسانه، دا هغه تسلسل د قربانو را روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هیڅ یو پیغمبر ته د حدیث مفهوم دی یو تکلیف نه دی ورکړی شوی مګر مال د هغې نه زیات راکړی شوی، ټولو تکلیفاتو نه زیات تکلیفات ما ته راکړی شوي، او بیا چې ما ته څوک څومره نږدې وي نو دومره به هغه د تکلیفات زیات راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې څوک د ځان دپاره آخرت ښه کول غواړي نو دنیا به وي خرابېږي، او چې څوک دنیا ښه کول غواړي نو آخرت به خرابېږي. محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې نه ده. نو اوس خبره داسې ده چې پروګرام مکه دی، هغه کلمه ده خو لږ محنت پې کول غواړي. حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں، شمر لاکو ہے لیکن شبیر کا لشکر نہیں. خلق خو ډېر دي، نمرودیان دا یو څه بل څه، دا یزیدیان خو ډېر دي، ظلم شوي پلانکې شوي، دا ورش د یزید مقابله وکړه دا وخت. دکه شان کلمه په دې کلمې باندې محنت پکار دی. الله دې راله توفیق راکړي. نو د دې وجې وایي وایي چې کله به ورته د لا اله الا الله تذکره کوله نو دیو په غوږونو کې څه وکړو؟ ګوتې به جعلو وګرځوي کېږدي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم پسه کې په غوږونو کې، واستغشوا ثیابهم او په ځان باندې راواچوي جامې، څه وکړي؟ جامې په ځان راتوکړي. نو علما لیکي چې یا خو به داسې دا جامې به د دې غوږ نه سر نه کلکې تو کړې خپلې چې دا غوږ باندې هم ستا دا خبره ونه لګي. دا ستا دا د دعوت لاره اسان لاره نه ده. او یو معنی د سیا بدل د علما کوي چې بړستنې به د ظالم زامنو په ځان راواچولې، داسې بړستنې ښه دا پکې اوس ووایي چې د پیغمبر خبره مونږ وایو، د پیغمبر خبر. نن مونږ بیا ګیله کوي پلانکي نه دی اوري سړیه، ته ورسره ونښله، ته ورته چې دی په سمه ووایه، په نرمه، په سخته، ته بس دعوت ورکوه، مني یې نه مني، الله بلا به ګردنې مولا هغه پوه شو کار یې پوه شو. نه مني د نه منلو خو علاج نشته. دا څه خبره ده؟ شپه ورځې خلکو ته چغې وه چې نه مني، بس نه مني، ایو څه علاج دی؟ موږ د پیغمبر د خپو خورو ته هم نه رسو. څو پیرې د کافرانو کورون له تلې، دې کافرانو له دعوت ورکړې نه منله. نو څه چې موږ ته په خدای یقین وکړي، دا موږ خو سبق ښایو. بله ورځ زه درته بله ورځ د یفتنې مې خبره کوم، نو بیا خو په پتا باندې هر قسمه خلک وایي چې سبق ښې او بیا چې پکې دلته چې دا خو ټول لکه مثال په توګه د بلې دنیا نه چې ته یو هلک د دین په لار لګې، نو اکثر د کور د طرفه پکې بلا خبرې راشي، د خپل زوی د خپل کشر په سبق خپوي، اکثر دا پکې ور
خیر دی چرس تسکی آئس تسکی پوډر والا سر دی ګرځي دا دی کوي خو چې سبق د دین وي نو بیا اکثر خپي ته په خدای کې نو د مخ کې راځو کې یو بزرګ له تلم ناغه ماته یو قول ویلو مخ کې چې موږ دا کله دا کار شروع نو هغه کې څه خبره ده سره چې سړی دې کله نه کله قبض او بسط مسله راځي تصوف مسله ده نو زړه کې راځي چې مړه بس سم ځان له کار کتل خو بس موږ به مر بسې پروت مور خپل پوښه خو دې پی راټینګي موږ خو به نه راټینګي نو بیا راته د حسین احمد مدني رحمه الله قول د آیات چې لیکو خدان سره ننګي اسلام داغه قول داغه وای چې هغه ډیر وخت دی نو داغه یو قول را مه ته شو هغه په خدای کې نو کچاته تاسو کو وې دارالعلوم دیوبند کې ولس کاله کې 14 کاله چې کله الته مسجد نبوي کې تیر کړم چې واپس راغی او دا غزه ماحول دی کې هډیر فرق ولته هغه ته ډیر خلک په سونو خلک ورته ناس د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي سره او دلته خو چې دینو ډیر کمزوري و داغه پیسې باندې کسان کم نو چاته تاسو کو وې سیب طالبان در سر سومره دي حسین احمد مدني شیخ الاسلام ورته طالبان در سر سومره دي هغه ورته پکار خو یو دی وی کس خو یو پکار دی خو د خدای شکر دې ډیر زیات دی ورنه وې زه د یو مقابل نه بس ته چې دعوت ورکې زه د دې قابل نه خدای را نه دین کار واغست بس الله دې اوس قبول کړي اخلاص والا الله بس ته پدې پړې چې تا خبره او رسوله کنه نور هغه منی نه منی پاغه ته پړ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی چې ستانه به د جهنميانو ته پوس نه کیږي ته ول دعوت ورګه هغه چې د لاندې کوی ته زید هغه د ودري کوی لاندې لړشي هغه کې ساکار نه ته صرف دعوت ستاسو مور الله توفیق راکړي دا سورۃ زمون نه دا تقاضا کوي نو د دې وجه وی نوح علیه السلام نه نیم سو وکاله تبلیغ کو نو اوس الله تعالی خپل عرضات کوي شکایات کوي ورته وی فلم یزدهم بزیاد نکدی لرا دعائی دعوت زما الا فرار مگر تیختا نو په خدای خطه به خلکو بس الکه راځه مړ نیمه ګنټه الکه راځه مونږ کوا لس منټه دی په لګی دا نه کوي چې تا بیا ویني بیا به اکثر پټی ګم دا دی کولی دا و انی کلما ورتوای وختي راځه نو وای ورته سکنه و انی کلما او یقینا هر کلا دعوتهم چې دعوت ورکم دیوتا لتغفر لهم د پارا دی چې تبخنو کې دیوتا جعلوا اصابعهم نو دی ګوت وګرځي خپل فی اذان په وګونو کې واستغشوا ثيابهم او وګرځوي کپڑے بزان باندې وا اسورو او دی ځان لوی وګڼي ته خلکو ته خبر په خوده مقابله در سر کوي واسطم ناراغین پیرادي دعوتو چلو بیا په مقابله در سر کوي درته وي دا شی به بوج یو خو به مخاړي بل چې دا قرآن خبره کې کله بداسې مخ کې خندا بار پسې کوي کله بداسې کوي کله بداسې په دې ارسه به د خدای نه صبر غواړي په دې ارسه د خپل عزت په دې خیر د لاس کې دی خو د خدای د دین د عزت لپاره بکار کې نو میٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا حق میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے پس تاغي وخت پاک بیا درکې د پسینه بل بیا هسته ته جوړ الله قرآن کې فرمایي چې په ابراهیم علیه السلام امتحانات وکړو نو پس تاغي نه بیا امام او مقتدا جوړ کړ دا سموایا چې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تا تهجد نه کړو او ته د درجاتو خواهشمند تاسو غپ لګي او کم کس چې طلب د علم کوي او په طلب د علم کې دی عزت غواړي او دی وای چې ماته د مرتبه په طلب د علم کې ملو شي ماته د خلکو چتو ګوري او ماته د شاته بالغ کې دی دا وای دا د علم سره غپ لګي او د ځان د مراتب سره غپ لګي هر څه د بغاړک دی ان د دی وجه وای واسرو او دی وګرځي ځان لوی وګڼي یک لک شي په د کفر کې نورم ته یو کس له دعوت ورکوه به نه راځي بس نه دی راځي یک لک شي نورم په خبره کې ته ورته لږه مونځ کوه په خدای ته ورته مونځ په دې سب کې مونځ نه کېږي مړه نو زه د دعوت در کوم چې په دې سب کې نه کېږي په دې زه ولاړ نو مطلب یې دی چې تا سره مې مونځ نه کېږي نو دا د پټول د سوالیانو د ټول جماعتونو سوی زیات نه زیات کله نه کله به چېرته دویم دریم سب ته وړي ورنه د نیم د ساري خو نیم سب پیدا کشان چې دا څه خبره دا د خلکو ځان له کار کتل واسرو او دی ځان لوی وګڼي کلک شي په دې کفر او شرک واستكبروا استکبارا واستكبروا استکبر استفعال صيغه او طلب د تکبر کې تکبر کې استکبار په ډیر تکبر سره نو تکبر غره د خدای خوښ نه دی ښا د خدای د دین خبره درته له کمزوري ده درکې بس وای رخته درانو باسي بس ځان غلي کا خلق مقابله نه بس الله درانو باسي غلطه
ثم انی دعوتهم بیا نوح علیہ السلام فرمای بیا می دیتا دعوت ورک جهارا علی الاعلان خکارا خکارا میم دعوت ورک صرف دانا د شپې ورځ نه خکارا خکارا می ورته چې خلکو غر کیږي تبا کیږي دا کیږي خکارا خکارا می دعوت ورک ثم انی اعلنت دا چې کله یو انسان ډیر مهنت وکي او د چانه سجور نشي مهنت وکي او مشر درته بیا کینی چې درته تب ورته بیا سړی ورته بیا فریاد روز پړي چې وای ما خدا دې صحیح کیږي نه ما خدا وکړه د نس جوړیږي نه ما خدا وکړه دندانه کی نو چې دا ټول دک شنوح علی السلام نو نیم سو کاله تبلیغ وکړه نو خدای پاک ظاهر کوي چې خدای پاک دا مې وکړه نه خدای د علم دی دا مې وکړه خو کدی په لار راځي ما درته وی 90 93 82 دا روایت ته خو د 100 روایت پکې نشته 100 نه برکسان په نه نیم سو کاله کې په خله یادي نه نیم سو بابا یو کال نه دی 2 نه دی 10 نه دی 10 نه دی 100 نه دی نه نیم سو کال چې ته یو قوم محدود قوم دی زیات هم نه دی علماء تر دې بولیږي چې د نوح علیه السلام په زمانه کې صرف د قوم چې دا په دنیا کې و نور خلک هم نه بعض علماء دې پوری تلي نو بای نه نیم سو کال چې ته یو هغه کې ته پیژنې یعنی دا پلار دی دا زوی وشو دا کړوسی وشو نو سیتم لګي پلار تم لګي په نه نیم سو کال کې ته به دغه کسات لږ سوچ فقط تاسو د مهنت په کوم په خپل ځو قسم دی چې ته د کال برابر څوک مهنت وکوي وینم بس نه مني سکیری سیر بټ نه په طریقه باندې ورسره لګي په طریقه باندې الله توفیق راکړي ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت بیا می ورته علی الاعلان لهم دیوتا اعلان می ورته وکړو واسررت لهم اسرارا با محاوره ترجمه چې کومه ده هغه دا چې په دوی کې می پردن ملاقاتونه وکړو پردن یو سر ملو شم کاکا د سر ملو شم ځان لور سر ملو شم د دې وړې نه شړې نه جوړیږي سمتونه شول الله توي خان یا دا محاوره بیا واسررت لهم اسرارا نو یې وې سم کړو راس کې می خبره د دویتا پراس کولو سره پراس کې خلکو سره ملوش مفهومی ترجمه وکړه دا راس خبر پراس کې مور سره خبر وکړه فقلت ما اول استغفروا تاسو څوګه استغفار وکي ربکم رب خپلتا استغفار وکي رب خپلتا نو امنو ثم استغفروا ایمان راوړو بیا څوګه استغفار وکي نو د استغفار فضایل درته وي چې څه دي وای ما ورته وی چې استغفار وکي رب خپلتا انه یقینا دغه الله تعالی غفار ډیر زیات بهون کې دی الله ډیر زیات بهون کې الله دې راته بخنو کې نړمبانه فضیلت ګورا بیا الله فرمای یورسل السما نازل بکړي الله رب العزت باران علیکم پتا سبحان مدرارا سشي دا ضرورت مطابق مدرار حاصل کې ډیر وبې دوته وي چې ډیر وبېږي خو دلته مراد دی د ضرورت مطابق د سشي د ضرورت مطابق نو چې هر سیست استعمال چې د ضرورت مطابق وي ټیک تا او که هر چیز وی کاغه موبایل وی کاغه نور چیزونه وی سوشل میډیا وی کاغه ستا چې د ذاتی ژوندۍ کې د ضرورت نه زیات یو څه استعمال نه اکثر نقصان ورکړي نور بیا سوچ خپل کوي نو یرسل السما را نازل بکی باران علیکم پتا سبحان دی مدرارا د ضرورت مطابق اصل کې معنی ډیر بهیدل دی قرآن کې دی د ضرورت مطابق راځي دا دویم نمبر فضیلت شو دریم نمبر ويمددکم او زیاد بکړي تاسو لرا به اموالن په مالونو سره و بنین او په بچو سره نو مال او بچی دا دویم نمبر شو سلورم نمبر ويجعل لكم او بغرزوي تاسو لرا جناتن باغونا جنتونه دا چې دی پنځم نمبر شو ويجعل لكم انهارا او بغرزوي تاسو لرا نهرونه شپږم نمبر مالکم سشی شوید نو تاسو لا بدا شپږ انعامات چې دا په سباند در کیا په استغفار وایلو باندې نو استغفار چې ډیر وایو پیدا د پیدې نه خالی نه ده د ځړه نه دي توبه باسو او کله نه کله خو دې خو کیږي نو بیا د پیدې نه خالی نه ده مفتی حسن سے وای الله رب العزت په عمر کې والله برکات واچي علما وای چې تاسو په ژوند جنتی لیدل غواړئ بیا چې علما او بزرگان صوفیان په چا باندې متفق شي نو علما چې په چا متفق شي دا ډیر ګران کار دی د دنیا غړې به یو شان شي خو د علما یو شان کېدل دا ډیر ګران دی او بیا چې هر فرقه په متفق شي دا په بزرګي باندې مفتی حسن سے بارک علما وای چې په ژوند جنتی لیدل غواړئ نو تاسو مفتی حسن سے وای
الله دې راله توفیق راکړي دعاګانې دې والی چې مرکز ته کله لاړې نږدې ورسره پاتې کړي په هر میدان کې د هغه خدمات دي نو هغه وایي چې د خدای نوم لې نو د دې مثال د شاتو دی که ته پې پوهېږې او که نه خو هغه خپل خوږوالی ورکوي دکه شان نو د خدای نومله ته استغفار وایه د خدای نه بخښنه طلب کوه بیا هم د پیدې نه خالي نه ده اگر که ته د زړه نه هم نه وې خو د پیدې نه خالي نه ده ښه الله دې راله توفیق راکړي او دعا کوئ مفتي حسن صاحب ته موږ هم اراده کړې ده چې الله رب العزت وکړي چې موږ کومه اراده کړې ده الله دې وکړي چې راشي ويجعل لكم نو بغرزوي تاسو لرا انهارا نهرنا مالکم سشید تاسو لرا لا ترجونا سشید تاسو لرا چې عقیده نه لري لله د الله د پاره وقار د عزت یعنی د سشي د لوی د الله تعالی د الله د لوی عقیده نه ساده او د غیر الله ساده لکه دا بلانکی شي غټته او دا ډنګري شي غټته او دا د دې سيزونه عقیده ساته نه وای لوی ذات سوکته الله خالق سوکته الله مالک سوکته الله رازق سوکته الله د بچو ورکونکو ذات سوکته الله د بیماری خکونکو ذات سوکته الله رب العزت عمل کولو توفیق راکړي خدای تعالی ناراضه شي الله دوه جهانو خیر منصب الله عمل کې اخلاص پیدا کړي الله حاضر جمع وبه الله بي حساب کتاب الحشر الله تعالی ناراضه